زما دې بدن کې چې تر څو ساوي زما د رب ذوالجلال په ذات قسمي چې کوم ځای مناظرې زه به ورته حاضر یم. خوارج دې نه خوشحالېږي. زما د رب ذوالجلال په ذات قسمي دا یو شیخ غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي. بسم الله. نو دا خلک صالبه کلیک دي او وایي چې د غیر الله نه رجوع کهکاره دا نشته چې هغې نه په شاشه رواني او بیا دې صالبي کلیې ته دې صادقه وي صادقه کلیې ته جوړوي. حالانکې مونږ وایي چې دا کاذبه ده. د غیر الله نه په شاشه تلل دلته ایجاب جزي کې په دې حدیث کې دا ثابت شو که ثابت نه شو. نتیجه دا شو چې وابیان د جهان 1 نمبر دروغجن خلک دي او چې بیا د دې کم تالیسټ دي شاعتیان دي یا د بعضې تیابینه چې ځان دیوبندیت ته د مذهب او د دین نوم ورکړی دی دا خلک چې هغې هم دا وایي چې پیرانو نه په شا شاتګ نشته. اگر چې دا امام رباني رحمت الله علیه مکتوبات کې دا ثابت کړي دي او د خپل مشایخ او هغه آداب چې د خپل پیر سره به سړی څنګه آداب ساتي هغې ذکر کړي دي. یو مکتوب اوږه دی په دې آدابو لګولی دی. هغې کې دا هم ویلي چې د خپل شیخ د کور طرف ته به خپې نه غځي. اوس دا خو قرآن کریم او حدیث کې داسې په دغه صریح الفاظو دا نه دي راغلي. خو با محمد با وقار دا د علامه محمد زاهد الحسینی چې دا د دیوبند یو مشهور عالم دی او دا رحمت کائنات دی لیکلی دی او دی یو کتاب لیکلی با محمد با وقار. په هغې کې لیکلي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د خپل استاذ د کور طرف ته خپې نه غځولې. ادب د دین کله ادب چې ادب چا ګیني. اوس که ته دا وایې چې یاره د غیر الله نه په شا شازي دا شرک دی نو شرک به هله چې که څوک د خدای تعالی نه په شا شا تلل او د خدای تعالی صفاتو کې دا نشته چې هغه نه به ته په شا شازي. دا د الله تعالی خو هغه هر ځای کې په اعتبار د علم او د قدرت موجود دی. که یو خوا په شا شا لاړ شي نو ستا د شاته هم الله تعالی په اعتبار د علم د قدرت موجود دی. د خدای تعالی چې کوم ادب کېږي په دغه عباداتو او آدابو کې دا نشته چې د ده نه په شا شا روان شه او د مخلوق نه په شا شا تلل. ګوره د بخاري په دې حدیث کې ثابت شو. او که ته دا وایې چې دا خو تعظیمن نو دا خو د دې یرې نو چې ګزار را باندې ونه کړي. خو لنډو وایه چې د نیکانو تعظیم نه منم که نه مناظره به تعظیم ته راواړو. قهقرا دلته ثابت شو. رجوع قهقرا د مخلوق نه په شا شا باندې تلل دلته ثابت شو. تعظیمن نه منې نو مرضي که نه د شیطان بچې هغه د آدم علیه السلام تعظیم نه منه او ته د نورو انبیو د ولیو د بزرګانو تعظیم نه منې. مناظره راغه د رجوع قهقرا نه تعظیم د غیر الله ته. او ستا مثال د چتې دی په یو قاق د کونه نه ټینګېږي. مخکې د رجوع قهقرا نه منل چې هغه مې درته ثابت کو اوس د راټوپ که تعظیم نه منې. چې تعظیم درته وښیم بیا خدای خبر دی نه پس به بل څه نه منې. چې په تعظیم باندې بغه شي وتعذروه وتوقروه ورته پیش که. ضمیر سید الکائنات ته راجع دی. الله پاک وایي د ده تعذیر او توقیر او تعظیم وکړي. حدیث پاک کې راځي من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ولم يبجل عالمین فلیس منا. ولم يوقر کبیرنا څوک چې زمونږ د مشر د دې امت د مشر د پیر د فقیر د میا د سید د عالم د سپینګیري تعظیم نه کوي فلیس منا د بایکاټ اعلان در سره کوي. فلیس من جماعتنا. دیږي په خبره باندې تعظیم باندې خو دومره دلایل دي چې د هغې خو قرآن او حدیث ترې نه ډک دی. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. د امر ولې راغلی تعظیما للنبي. پوه شئ په خبره باندې لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. دا ولې راغلی نهی راغلی ده د دې د تعظیما للنبي. تعظیم د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا خو ایمان دی. بهرحال رجوع قهقرا د غیر الله نه دا ثابت په نص د حدیث د بخاري کې شو. او د وابیانو د پنجپیریانو د دې بعضې دیوبندیانو چې عقیده کې خوارج او وابیان او پنجپیریان دي او هسې په خولو چغې وایي چې حنفیان یو. یو طرف ته وهابیانو ته غاړې ورکوي یو طرف ته کتابونه او مشورې ورکوي او بل طرف ته چې بیا شرمېږي نو بیا د دروغو د مناظرو چیلنجونه هم ورکوي چې په طلاق ثلاثه راوړاندې شو په فلان راوړاندې شو. نور په عقیده کې دا
د وابیانو سره سل په سلو کې متحد دی یو دی مونږ ته د وابي او دغه سنام نهاد دیوبندي فرق نه کیږي ښا کوم عقیده چې د وهابي د غد د دم ده او دا چې د په ظاهره د بعضی فروعي مسلو کې چیلنجونه ورکوي او مناظرې کوي دا صرف د کمقل طالبان او عوام دوکه کوي نور چې کوم عقیده د غد حذو النعل بالنعل هغه عقیده د دم ده راځه پسې فخرج یا نبی له سلام وروته او خرجنا معه موږ مرسل وروته